أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سورة الكهف یا سورة الحائلة الحمدللہ طول صفتون دوریت خاص اللہ الذي غزات انزل على عبده الكتاب چې نازل کړل په خپل بنده باندې کتاب ولم يجعل له عوجا او نه دې ګرځولې دې کتاب له هیڅ قسم کا گلیچ قیما پوخ بیان والے مضبوط لهجه والے لينذر بأسا شديدا دې د پاره چې ير اور کې د سخت عذاب نه ملتون هو چې طرف د الله نه دی او يبشر المؤمنين او زیر ور کې ایمان والا الذين كسان يعملون الصالحات چې عمل کوي برابر د سنت ان لهم اجرا حسنا چې بشک دې د پاره ثواب دی خيستا ما کتین فيه ابدا دې رب دې په دې خپل ثواب کې همیشه من جنت کې وينذر الذين او ير ور کې هغه کسان وتا قالوا اتخذ الله ولدا چې دی ویني ولد الله نازولې ولد ما لهم به من علم نشته د دې په دې خبره باندې هیڅ علم ولا لآبائهم او نه د پلارانو د دې کبرت کلمتن ډېر لوی خبره ده په کاروالی کې چې روزي د دې سپکو خلو د دینه تخرج من افواههم کبرت کلمتن ډېر ناکار خبره ده تخرج من افواههم چې روزي د دې خلو د دینه ای یقولون الا کذبا دینوي مگر دروغ فلعلک باخع نفسک نو آیا توجل ځان خپل علی آثارهم پدی پسې الا یؤمنو بهذا الحديث کدی ایمان نروړي په دې خبره د توحید اسفا د غم د وجه ان جعلنا ما على الارض یقینا مونږه ګرځولې دي هغه سوچ په دې ځمکه باندې دي زینت الله خاص د دې ځمکه د پاره ډول د دې ځمکه د پاره لنبلوهم دې د پاره چې ازمیخت کو پدی ايهم احسن عملا چې کوم یو د دې خاصه عمل والے وإنا لجاعلون او یقینا من خامخا ګرځو ما علیها هغه چې په دې ځمکه دي سوایتن جروزن میدان صفا میدان خویا او یقینا من خامخا ګرځو هغه چې په ځمکه کې دي میدان خویا ام حسبتا ته ګمان کوي ان اصحاب الكهف والرقيم چې بشکا غار والا او رقیم والا کانو من آیاتنا عجبا بود دلائل د توحید زمون ډیر عجیبا اذ اول فتیه الى الكهف کله چې پنایوا غست زوانانو غارتا وقالو ندیوه ربنا ای زمونږ ربا آتنا من لدنک رحمتن راکه مونږ له خپل طرف نه کلکواله په دین باندې وهيئ لنا من امرنا رشدا او اسانه کې مونږ ته زمونږ د کار نه کامیابی فضربنا على اذانهم نو ټپاولو پرلمون په وګونو د دي فل کهف دا غار کې سینینا عددن یو سوکل ندشمار ثم باسنام بیارا بیدار پرلمون دی راپور تکرلمون دی ان علما دې د پاره چې مخ کارکو ایو الحزبین چې کم یو د دوالو ډلونه احصال مال بثو امدا خشمار کیدا غمودی چې دی سارشی او بغار کې یا شماری اغا چې دی سارشی او بغار کې نحن نقص عليك نبأهم بالحق مون بیانو په تا باندې خبر د دې اصحاب کهف د حق کار کولو د پاره انهم فتية یقینا داس زوانانو امنو بربهم چې ایمان راوړل پر خپل باندې وزدناهم هدى او زیات کړو مون هدایت ددي وربطنا على قلوبهم او کلکړو مونږ ددي پټهواله او مونږ پړونو ددي اذ قام کړ چې ودرې دل د بادشاہ مخدا پټک دربار کې وقالوا وی ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانونو د زمکه دي لن ندعو من دونه الها چربو نبول مون سوا د الله نه بل مددگار لقد قلنا اذا شططا یقینا ویلی به مون په دغه وخت کې د حد نه تیر شوی خبره هاولای قومنا دا قوم زمون دې اتخذو من دونه الها چې نیولې دي سوا د الله نه نور مددګاران لولا یاتون علیهم بسلطان بین ولن وروړي دي په خپل شرک دلیل کارا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا
نسوک دل وی ظالم دا غچانا چې تپی په الله باندې درو و اذ اعتزلتموم اور کله چې ډډو کړ تاسو د دینا او ما یعبدون الا الله الا غشانه چې دی بندگی کوي سوا د الله تعالی نه فاو الى الكهف نو پنای واخله غار تا پنای حاصل کې غار تا ينشر لكم ربكم من رحمته راخور بکی تاسو له رب تاسو د رحمت خپلنا یا ډیر فراغ او در کی تاسو له رب تاسو د رحمت خپلنا او یحیی لکم اوسان بکی تاسو ته من امرکم د دې کار تاسو نه مرفقا فیدین ډیر وتر الشمس ویني بدن ور ذات ولعت کل شراخیجی تزاور عن كهفهم اوړي بدغار داغینا ذات الیمین خي طرف ته و اذا غربت او کل چې ډوبېږي تقرضهم ذات الشمال ډډګي د دینه ګس طرف ته او هم فی فجوه منه او دا خلق پاغه ارض زې کې د دې غارنا ذالک من آیات الله دا حال د دې د دلایل د قدرت د الله نه دی من یهد الله سوچ الله ته هدایت کی او المهتد نو هدایت والده او من یضلل اور سوچ بیلار کی الله غا فلن تجد له ولیا مرشدا بچره بونو غل دوست لار خودن کے وتحسبهم ايقاظا او تب ګمان کې پدی باندې چې بیدار دي ویخ دي وهم رقود نو حال دا چې دي ود دي ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او اړو راړو موږ دي خي طرف ته او ګس طرف ته وکلبهم او سپید دي باستن ذرائه ورون کې د دواړو لیچو خپل دی بالوسید په درشل د غار باندې لو اطلعت عليهم کتک کشرنا صاحب ورکارا شوت پدی باندې لولت منهم فرارا نو بغرزی د دینه تیخت کونکه ولا ملئت منهم رعبا او ډک بشیر دینه پر رعب سرا وکذالک بعضنا او دا شان بیدار کړل موږ دی لتسالو بینهم د دې پاره چې د پوښتنه او کی په قرانه کې قال قائل منهم هو یو کی د دینه کم لبستم چې څومره ایثار شوی وې تاسو قالو ندی ویل لبسنا یوما او بعد یوم ایثار شوی موږ پورا ورځ یعنی نیمګړې ورځ قالو ندی ویل ربکم اعلم بما لبستم رب تاسو خو په پاغه مود چې ایثار شوی تاسو او فبعثوا احدکم نو لګي یو تن تاسو بورقکم هذه بدی پیسو تاسو ال المدینه خارتا فلینظر ایها اسکا طعاما نو دی ګوري چې کم یو د دینه پاک او حلال خوراک ولده فلیاتکم برزق منه نرو دی تاسو لا روزي خوراک داغنه وليتلطفوا نرمي دي کید خلق سره په خبرو کې ولا يشعرن بكم احد او نه خبرې پتا سبحانه حصو کو انهم يظهروا عليكم یقینا کدا خلق خبر شو پتا سبحانه يرجموكم پکانو بو ولي تاسو ਸੰسار بگی تاسو او يعيدوكم في ملتهم یا واپس وګرځي تاسو دین خپلتا ولن تفلحوا اذا ابدا او چره به کامیاب نشه دغه وخت کې چره وکذالک آثرنا عليهم او دغه شان خبر کړل خلق په دی باندې یعلمو دې د پاره چې خلق پوشي ان وعد الله حق چې بشک وعده د الله حق د رښتینی ده او ان ساعه لا ريب فيها او یقینا قیامت نشته هیڅ شک پاږي کې اې دې تنازعون بینهم امرهم کله چې داغه خلکو جګړه کوله یو بل سره په بار د حال داږي کې وقالو نو ول سکسانو وبنو علیهم بنیانا جوړ کې پدی باندې او باندې ربهم عالم بهم رب دې خپو دې پدی باندې خپو پدی باندې قال الذين غلبوا على امرهم او هغه کسانو چې زور اور په خپل کار کول باندې لنتخذن عليهم مسجدا خامخا جوړو هم پدی باندې سجداګا جما سيقولون زرد چوي بدی باندې سوق بوي سلاست الرابعهم قلبهم دا درې کسان دي چې سلورم د دین سپید دي دي او یقولون او سوق بوي خمسه دا پنځه کسان دي سادسهم قلبهم چې شپږم د دین سپید دي دي رجمم بالغیب دا په اٹکل خبرې دي دا به دلیل خبرې دي دا د توک خبرې دي یا وشتل دي د غیب ويقولون اسوق بوي سبعه وثامنهم قلبهم ودي او تم د دینه سپید دي دي قلت تو ربي اعلم بعدتهم رب زما خپو د پشمار د دی باندې ما يعلمهم الا قليل نبويږي د دې پشمار باندې مگر لکسان فلا تماري فيهم الا مرا ظاهرا نو بحث مکوا د دې په باره کې مگر بحث کول سرسری ولا تستفت فيهم
او تو پوس مکوا د دی په باره کې منهم د دې خلقونه احدن د اچانا